صاحب صاحب د انتظامیانو اکثر خو مونږ خبرونه اورو خو بله ورځ یوه ناروا شوې ده د آی سی یو د سیدو هسپتال د آی سی یو نه بیډ وړی دی یو افسر صاحب ځکه چې د هغو مور چې هغه بیمار وه نو هغه یې راشه دغه بیډ دی په دې به څه کوو خو راشي پورته یې ټرانسفر کړو خو مسله دا راځي چې د بل ځای نه هم نه دی که نه آی سی یو نه دی او عوامي هسپتال دی داسې نه داسې یو بیډ وړل لکه دا خو ځان له ریاست و داسې ده چې هغه کم بیډ چې وړی شوی نو د هغې دپاره خو یو چینل چې کوم دی نو په هغې باندې یو رپورټ ما وکتو او هغه چینل خو هغه رپورټ داسې دی چې د هغې نه خو دا ظاهرېږي چې ښه ټیک ټاک ایم ایس چې کوم دی نو په هغې کې هغه کم خلک چې دي په هغې کې چې خبرې کوي هغه وایي چې دا خو دا بیډ مینټننس له هم ځي خو دی مونږ فور د ټایم بینګ چې کوم دی نو یو وارډ له ورکړو او واپس راوړی شوی دی که نه دا خو دغه چینل ښیي خو مونږ سره خو چې کوم اطلاعات دي هغې کې دا دي چې تصویران د ډېر ټیک ټاک ویستی شوي دي او کوم انتظامي افسر چې دا بیډ وړی د هغه د کوره چې کله دا بیډ واپس دا ډېره غویمه چې جوړه شوه په دې باندې نو دا بیډ چې کله را واپس کېږي د دې تصویران ویستی شوي دي او هغه تصویران چې کوم دی نو د یو ملګري سره دي موږ ورته ډېر مینت وکړو چې هلکه ته راکړه دا معامله موږ ټوله خلکو ته کلیر کړو چې وروره دا بیډ چېرته وړی شوی دی نو هغه وایي چې یاره په دې کې زما چې کوم دی نو د نوکرۍ خطر ده او فلانکې دی او ډینګی دی که نه د هر سړي خو د خپل ځان سره هم غم دی نو چینل وایي چې یاره دا خو دغه له وړی شوي مینټننس له وړی شوي د بیډونه او هلته کې چې کوم دی نو حقیقت بل څه دي خو تر څو پورې چې تصویران لاس نه دي راغلي نو بس چینل والا زورور دی صاحب صاحب چینل خبره شو تاسو ته پته چینل چلیږي په اشتهار باندې څوک چې اشتهار ورکوي نو خبر به هم د هغه د مرضۍ چلیږي خو ترې وباسو او کوم رپورټ چې تاسو وایي جي نو هغه پی ټي بند بای چې ورته موږ وایو که نه نو دغه څوک دغه هم اډمنسټریشن دی که نه هسپتال د ده نه دا چا چې دا بیډ وړی دا پکې بیا په اډمنسټریشن کې د نه غټه بلا یا سټه ده نو هغه به څنګه د خلاف رپورټ راشي خیر دا خو کېږي که نه جي خو مونږ چې عموما دا وینو که نه لکه مثال په طور باندې زه اکثر وینم که نه دا سریسۍ سیخانو دا په وړو غاړو کې په هغه کلاو لوډر رکشو کې ډېر په خطرناک طریقه که ایله چا بریک خدای مکه کار ونه کو یا ایله لږه هم غلطي وشو غفلت وشو نو دا سیخ پکې نه نوځي لکه دومره حد ته خطرناکي او دا مونږ ګورو دا نارمل شوي دلته ګرځي را ګرځي او څوک ورته څه نه وایي لکه لاقانونیت شان ښکاري لکه انتظامات کوي که نه نو چې مونږ ګورو په ګراونډ باندې نو هغه انتظامات نشته بالکل نشته زه به اینم دا ته که چېرته سحر وختي راپاڅېدې او د حاجي بابا دا روډ نه زه په دې باندې سهار راځم زما خپل دفتر ته چې ځم نو زما تقریبا ټایمینګ دا وي پاوکمه ته 8 بجې ته په خدای یقین وکړه دلته کې دا لوډډ ګاډي به ولاړي د دې نه به دا وړه کوزیږي د دې نه به چې کوم دی نو غوړي کوزیږي د دې نه به د ګیس تا سلنډري کوزیږي دا ټایپ څیزونه په دې غونډ بازار کوزیږي دا بازار به ډک ولاړي حالانکه ما اوس په دفتر کې تپوس وکړو عملګری خبره کوي چې یاره لوډډ ګاډي چې کوم دی نو دا به دلته کې شپږو بجو ته به دا انلوډ کېږي شپږو بجو ته به دا سیسټم ختمي ځکه چې بیا سکولونو ته خلک ځي دفترونو ته خلک ځي دا روډ به خالي پروت وي زه صرف د دې یو روډ خبره کوم دا ټولې مینګورې ښار دا حل دی نو چې شپږو بجو ته ما یو بل ځای کې اورېدلی یو پولیس سره زه میلاو شوی وم نو هغه ماته ویلي چې یاره دوی ته تقریبا د 8 بجو پورې اجازت دی نو زه چې ځم دا پاوکم 8 بجې یا 8 بجې ګاډی نیم خالي شوي د نیم یا د نیمې نه سیوا چې کوم دی نو دی ډک پروت وي د دې مطلب دا دی چې دا ګاډی چې 9 بجو ته خالي کېږي یا 8 بجو ته خالي کېږي انتظامیه دغلته غیب ده تا چې کومه خبره وکړه خو ډېره زیاته خطرناکه ده په هغې کې خو د انساني جان تلی شي هغلته انتظامیه غیب ده د دې نه علاوه د انتظامیې ډېر دلته کې په دې روډ باندې چې راځم ما په خپل سوشل میډیا په صفحه باندې نن یو تصویر ورکو چې دغلته د حاجي بابا د سکول مخې ته ډېر شی خښتې ارتاوي کړی شوي دي او نیم روډ یې پرې نیولی دی د برې د باراما یا د دې بره ګمبد میرې نه چې د کوم روډ راځي دې ته مخامخ یو بلډینګ دغلته رغېږي نو دغه بلډینګ والا کله روډار ته وکړي کله خښتې ارتاوي کړي دي تاسو دغه تصویر که تاسو وګورئ په هغې کې ماشومان ولاړ دي ګاډی اوړي خدای مکه که دا ماشوم لږ مخکې شو دا ګاډی پرې راغی وایي چقو نو انتظامیه دغلته هم غیب ده انتظامیه د انتظامیې سره غټ غټ ګاډي دي چې په هغې کې زما ستا وینه کومه نچوړه شوې ده د هغې نه پکې تیل اچولی شوي دي دغه ګاډی به سایرن وهي دا به په تا د پاسه درخیږي انتظامیه صرف دغه غټو ګاډو له ده انتظامیه چې کوم دی نو دا ښه ښکلي په یخ کې په ګرمو دفترونو کې او په ګرمۍ کې په یخو دفترونو کې ناستې ته ده انتظامیه چې کوم دی د انتظامي کارون له نه ده
صاحب صاحب تاسو څنګه وی کنه یو ملګری دغه بیډ هغه تصویر وسته چې د افسر د کور راوته خو یریږي نه شیر کوي دغه شان بدی بیډ په دې معاملې کې کومګه وګورو کنه جی نو هغه زمون کوم سینیئر صحافي فیاض صاحب چې خبر شیر کړی دی نو دغه په پوسټ باندې کلاړ شي نو هر یو دویم کس وي دا څوک دی او سی چلو شو لکه د دوی دا خیال دی یا دا دغه دی چې لکه دا بس د یو صحافي مسله ده حالانکه صحافي خو ریپورټ کوي چې صحیح هغه خلکو ته ښیي که نه جي نو د خلکو اوس تاسو د بیډ اگزامپل به واخلو که نه جي دا بیډ چې کله ویستی کېدو او زیات نه 15 شپږ تنه راغونډ شوی چې وروره دا خو زمونږ د پیسو زمونږ د هسپتال بیډ دی دا ولې وباسئ یا تاسو چې کوم انلوډینګ خبره کوئ چې دا انلوډینګ کېږي او شپږ دکانداران یا شپږ عام د دې ځای وګړي چې دي هغه راپاسي او هغه نه پرېږدي نو ستاسو په خیال د عوام د طرفه لکه هغه ریسپانس چې دی هغه ته صحیح نه عوام زه به تاته ووایم د عوامو په دې کې بدونه ګناه ځکه نشته چې د عوام نه یې زومبیز رخ کړي دي زومبي نه د هغه صرف په خپلې خېټې سره کار دی د هغه صرف په کور کې ورته یو 15 شپږ نه هر کسان ناست دي د هغې د منډې سره یې کار دی ته یې ټیکسونو ته وګوره د بجلۍ بل ته د ګیس بل ته د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه څونه نور ټیکسونه دي اوړه کم ځای ته ورسېدو تیل کم ځای ته ورسېدو عوام یې په دې ګیر کې ورکړی دی عوام یې په دې چکر کې ورکړی دی عوام خو رګړه کړل عوام یې نچوړ کړل هغې صرف تر ډوډۍ پورې هغې صرف تر 2 وختو ډوډۍ پورې یا د خپلې زندګۍ د تیرولو پورې محدود کړي دي د هغوی کریټیکل تھینکینګ نشته هغه غریب چې د ګیډې د غمه اوځي نو دی به چې کوم دی نو نور حقونه وپېژني هغه چې صرف دا وپېژني چې وروره دا انتظامي څونه افسران چې دي دا زما د جیبه مړېږي دا زما د جیبه بدماشان دي د دوی نه مخکې که دي که دا ملک چلوونکي دي که په هغوی له پاسه څوک دي څوک چې دا ورانول جوړول کوي دا ټول که کله ما او تا او د خلکو ته پته ولګېده چې دا ټول زما او ستا د جیبه بدماشان دي نو بیا خو سیستم برابر دی نو د عوامو نه خو بالکل زومبیز رخ کړي دي د عوامو نه به بالکل ګیله نه کوو عوام هغه چې کوم دی د خپلې ګېډې نه راوځي نو د هغو به بل طرف ته سوچ لاړ شي صاحب صاحب تاسو د عوامو خبره وکړه پای کې شک نشته چې هغه غریبانان خو په رزق پورې اریان دي که نه جي خو ګوره چې په هر ټولنه کې د هغې مشران د هغې یو څو داسې زورور بااثره با اختیاره خلک پریشر ګروپ ورته هم زه ویلی شم چې هغه راغونډ شي او خپل اواز چې کله اوچتوي نو هغه مؤثره وي که نه نو مونږ په دې خپل کیسز کې نو لوکلي چې په یو تن باندې یا په صحافي باندې بس په یو کس باندې هغه بوج دی او بیا د هغه نه تپوس کوي وایي چلو شو دغه که نه نو هغه پکار ده چې څه نه څه داسې خلک و په ټولنه کې که نه چې رزق دغه به هم نه وي پوهه به هم لري د خپل د قانون او د خپل حقوقو په حواله باندې به پوهه هم لري پکار ده چې دغه خلک خبرې کوي که دغه خلک خبرې نه کوي او دا حالات داسې که دا صحافي په دې کیس کې نه نن بیډ سبا به بل څه بیا به بل څه هغه څومره چې هغه گنجایش ورکړی کېږي هغه خو بیا کوي که نه چې پکار ده چې څه نه څه خو اواز اوچتېږي که نه اواز چوتېږي او اواز بیا غلی کېږي په 3 MPO باندې یو مثال زموږ سره مخکې تللی دی په جعلي FIR باندې په او د FIR نوعیت پیدا ہی کہ میں تھانے میں بیٹھا تھا اور فارغ بیٹھا تھا تو فیس بک کر رہا تھا اور فلاں کو ادھر دیکھا فلاں کو ادھر دیکھا دا بکواسیات د دې قوم سره کنه ٹھیک شو نو आवाज چې څوک چوت کې خو بیا SHO سے بناسی هغه به فیسبوک دیکھ رہا تھا اور فلاں کو پکڑا فلاں اداروں کے خلاف بات کر رہا تھا فلاں نو هغه چې بیا خپل आवाज چوته خو بیا وې د ادارو خلاف خبرې وکړي او بیا چې کم دین استا په مړی باندې خپک دی او تا چې کم دین راټینګي ٹھیک شو زبا د توګه ما د ولسی پاسون چې کم زمونږ سالار یا د ولسی پاسون چې کم ملګریو دا چې په دې 3 MPO کې په دې مخ کې ورځو کې چوت کړو نو خدای پاک ته وکیل صاحب له جون ورکی یا تو الله جان لا بیا چې کم دینو دلته کې بیرسټر اسد ډېر خولي مرګري دي هغه منډه ترډ شروع کړي او ملګرو لې لارې برابر کړي او غیر او استل ته پته شته د دقیق کسانو سره په جیل کې دن نسی چل شوی دی د په جیل کې په پوټه کې دن نسپین کړي دي خو دیو چې کم دی مشرانو خبره کوله چې یاره تاسو بر د خپل وهلو ټکولو یاره د خپل ظلمونو خبرې ځکه نه کوي چې بهر بر د خلکو حوصله خراب شي ته په ترکمې پورې دا سړی چوته ته په ترکمې پورې چې کم دی نو یو سړی په جیل کې ډبې په تاڼه کې به ډبې او پته به یې نه لګي چې څوک ته کمې غاړې رالو جیل ته وننو ته وهل ټکولې وکړل دا خلک یې دباو کړل ترکمې پورې دا خلک دا چې کم دی دا په دې چلونو باندې څوک نه غلي کېږي هغه د ولسي پاسون سالار غلی شو خو اوس هم خپل کار کوي هغه نور کسان چې په جیل کې دننه چې کم دی دغلته والی شوي دي په جیل کې دننه یو بدله دنیا وه هغې ته خلک ننوتی دی وهلې کړي دي دا هم د دې به هم ورځ راځي د دې به تپوس کېږي چې ورته تاسو دا خلک په دې جیل کې دننه څنګه والی او په کم قانون کې ووالی که نه د دې به هم وخت راځي نو دا به نه وایو چې یاره یو پریشر ګروپ یا یو کس هغو له دوی 3 MPO ساتلي ده هغوی له دوی چې کوم دی نو جعلي FIR ساتلي دي او دا خلک پې دغه شان رګړه کوي تا ته زه وګورم بل زموږ یو
سابقه ناظم مونږ ته ډېر زیات سابقه ایم پی ای یو لس 12 کاله زوړ سابقه ایم پی ای هغه خبره کوله چې په جنگ اخبار کې مې رپورټ وکړو او د خیبر پښتونخوا هسپتالونه مې کتل نو په هغې کې چې کوم دی یو په 1 نمبر باندې غالبا چې کم ځای یاد کو هغه راته نه دی یاد خو په 2 نمبر باندې چې کوم دی نو د سوات هسپتال دی چې په دې کې د ټولو نه سیوا کرپشن یا بدعنواني ده وي دا د جنگ رپورټ دی مونږ پکې د یو بیډ جړا کوو دا یو بیډ خو راښکاره شو په دې کې دننه نور څونه غلاګانې او غلطیانې روانې دي هغه به دا جنګ هغه راپورټ ووایي ټیک شو دغه شان انتظامي نورې چې کومې دا اړی ګړی روان دی په دې باندې به بالکل باس کوو په دې خلکو په مونږ به بیا هم په دې خلکو په مونږ چې څوک مواز چوتی په ده به 3 MP هم کېږي په ده به جعلي FIR هم کېږي خو خبره خو به کېږي خدای پاک ګوره کم ځای چې فرعون دی که نه هغه له خدای پاک موسی پیدا کوي وس هغه چې فرعون که هر څونه زورور شي خو خدای پاک دله چې کوم دی نو د هغه په کور کې خدای پاک موسی پیدا کړي او دا سیسټم چې کوم دی نو حل کېږي دا پروګرام که په طریقه باندې راغونډ شي زما په خیال چې ښه پوره خبرې اترې زموږ وشوي په دې باندې صاحب صاحب هغه زړه خبره د جی چې په څه نه څه شکل کې که هغه د شیر په شکل کې که د لایک په شکل کې او که د کمنټ په شکل کې ولې نه اواز اوچتېدل پکار دی او د دغې خلکو مخنیوی پکار دی او که مخنیوی نه نو کم از کم د خپل کنسن یا د تحفظاتو اظهار پکار دی نو الله به ورو یو امکان به وي چې یاره دا هر څه به صحیح شي